ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نحن سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 120-121 مخی د موسی علیہ السلام واقعہ شروع وا اور دردی پوری واقعہ را رسیدلی وا چې کله جادوګرو خپل جادو ښکاره کړ موسی علیہ السلام خپل معجزه ښکاره کړله د هغه جادو هغه ختم کو هغه مکمل یو نوړی کړل او هر څه ختم شو جادوګرو هم ایمان راوړ او عوام هم ایمان راوړ وزیرانو فرعون ته وی چې داخله کوست پرېږدي نور فساد به جوړي په لږ ټایم کې ډېر ملګري شو نو څه وخت پس پې نور ډېر شي نو ستا نه به دا سلطنت واخلي حکومت به د نه واخلي نو د دې باره کې څه سوچ وکړه چې څه وکړو نو پرون مخکې سبق کې تیر شو چې فرعون ولګېده او حکم یې جاري کړ چې څومره هلکان پیدا کېږي دا به حلالېږي او جینکۍ به پرېږدي په جینکو به د ملک او د بادشاهت د سلطنت خدمت کو او هلکان چې نور نه راځي او مشران او بوډاګان د مري نو سبا له به د جنګ طاقت دی کې نه وي فوج به ورسره نه وي په دې باندې عمل شروع شو بیا بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته وایي چې مخکې تکلیفونه راکول ستا نه مخکې ستا نه بعد هم راکوي موسی علیہ السلام وایي صبر کوئ او هغه کس چې هغه کې تقوا وي دی به غالب وي دا ځمکه د الله تعالی ده وارثان د دې الله تعالی جوړوي چاله چې خوښه شي نو حالات تېرېدل فرعون الله وایي ځکه دا معجزې الله د دې دپاره رالیږلي چې دا خلک سم شي دا خلک ومني مخې ته معجزه راشي نو هغوی الټه شو معجزې مخې ته رالې وایي دا جادو دی مونږ خو دا جادو نه منو دا خو ته مونږ باندې جادو کې نو د الله د عذاب د راتلو یو طریقه ده چې الله وایي زه په یو قوم عذاب لیږم نو ډایرک عذاب نه لیږم لومبۍ پې حالات راولم مصیبتونه پې راولم قحط سالی پہ راولم جانی مالی نقصانات والا وکما کیدی شي په دې کې د سم شي او توبه واسي الله ته متوجي شي او چې په دې ونی شي بیا دیم نمبر صورت ده الله د عذاب دا چې الله وی دنیا کې ولا فراخي ورکړه نعمتونه ولا ورکړه پیسې ولا ورکړه چې دې شکر واسي چې دې وې دا زما کمال نه دا د الله کمال الله مال راکړل زه دې قابل نه وم الله مال راکړه او دې شکر واسي نو چې په دې کې هم سم نشي نو وروسته به الله پاک عذاب راولي الله وایي ناڅاپه بغتة فإذا هم مبلسون ناڅاپه راولي سمته حیران او پریشان دي نو الله فرمایي په دې ایتونه کې ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونیسل من فرعونیان څه باندې په قحط باندې لومبی عذاب چې الله وایي زما د طرف نه راغی نو قحط راغی او د دې نه مراد چې د باران نه کېدو فصلونه شینکي ونې بوټي د میوو بوټي چې څه وو هغه وچ شول پیداوار کم شو ونقص من الثمرات او د قحط د باران د نه کېدلو یو وجه څه وشوه میوې کمې شو فصلونه کم شو جوار او غنم او چې سبزیانې لکه چې د فصل د کروندې چې کومه میوه مطلب فصل چې کومه کروندې کومه زرعونه ده او کومه پیداوار په زرعي سره کېږي د ټولو نه ضروري څیز د هغې لپاره اوبه وي نو چې اوبه نه میلاویږي باران نه کېږي نیرونه وچ شي بله خبره دا وه دی به وي دریای کلزر دریای نیل چې کوم دی دا سمندر چې دی سره کوم دی به وي دی باندې دا بس زمونږ د پیداوار دپاره زمونږ د ځمکو دپاره دا څومره اوبه دي
الله پاک اوغوښتل هغې ول وچ چې وچ نو د کوم ځای نه راشي او دا د الله په کار خو دا وه چې دوی په دې پوه شوي چې دا دومره اوبه چېرته لاړې لکه مثال کې طور پر یو سمندر دی او هغه ناڅاپه وچ شي او هغه په ځمکه باندې اوبه ښکته لاړې شي دا چېرته لاړې هر څه ختم شو بیا هم دی په هغې کې سم نه شو او دی به څه وي فاذا جاءتهم الحسنه چې کله به ورته ښه فصل ډېر میلاو شو نعمت به راغی او څه به رالل څه به رالل او ګټې به ډېرې وشوې او نو دی به وایي قالو لنا هذه دا خو زمونږ حق و دا خو زمونږ د وجې دا هر څه کېدل الله موږ له راکول وإن تصبهم سیئة یطیر بموسی ومن معه خو که چلې د الله د طرف نه به څه مشکلات رالل څه عذاب به راغی دوی به پریشانو کې رالل جاني مالي نقصان به وشو نو دوی به څه وي یطیر بموسی ومن معه دا موسی علیه السلام او د ده ملګري موږ سره ملګري شوي دي د دې د وجې موږ سپېره شو دا دوی دواړه سپېره دي دا موسی او دا خلک یې نو د دوی د سپېروالي د وجې به زموږ نقصان وشو لکه بعضې ټایم اکثرو دا غلطې خبرې مسلمانانو د خولې نه وباسي پلانکي د وجې او دا پلانکی سپېره دی او دی راغی او په ده مې مخ ولګېدو او دی په لاره تېرېده ماته یې وکتل حالانکه چې سپېروالی په چا کې نه وي دا خو د الله نظام دی الله پاک چې څنګه وي هغه شانتې به کوي نو دې خلکو د فرعونیانو به چې ته به څه میلاو شو نفع به یې وشوله پیسې به میلاو شوې نعمت به میلاو شو نو دوی به وایي دا زموږ حق و دا خو الله پاک دا خو زموږ د وجې موږ نه رالل او که چېرې نقصان به یې وشو جاني مالي نو وایي دا د موسی علیه السلام او د ده ملګري سپېرې دي موږ سره شوي دي د دې د وجې موږ سمه لاره نه وي الله وفرمایل الا انما طائرهم عند الله خبردار سپېرواله بدبختواله د الله په لیست تاسو یې ستاسو د عمل دی د قرآن د دې آیت نه دا معلومیږي هم ګورئ چې بدعملي یو سړی نیک عمل نه کوي په ګناه کې اخته په سمه لار نه چلېږي نو ګورئ په دې کې سپېروالی دغې کېږي که غواړو دا چې الله زموږ باندې حالات سره خوشحالۍ راولي د هغې لپاره الله مخکې وفرمایل چې تاسو نیک عمل کوئ په سمه لاره چلېږي الله پاک که حالات وي څه وخت پس به الله پاک په تا فراخي راولي خوشحالي به در باندې راولي خو حالات راتلل مصیبتونه راتلل د دې غټه وجه هغه ایمان نه راوړل دي او د ایمان په تقاضاګانو باندې نه چلېدل دي نو الله وفرمایل چې سپېروالی خو ستاسو د عمل د وجې دی الله دوی نه سپېره پیدا کړي او ورپسې فرمایي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلک نه پوهېدل او دې به څه وي که ته ډېرې خبرې وکړي او ډېرې معجزې راړې او ډېر څه ووایې خو لتسحرنا بها چې موږ باندې جادو وکړي که معجزې اوله معجزې دي نو موږ باندې اثر نه کوي موږ به نه لرو موږ ایمان نه راوړو او که ته ډېر جادو په موږ باندې وکړې ځکه دې به معجزې ته جادو وي که ډېر جادو را باندې وکړي اثر را باندې نه کوي نه موږ وما نحن لک بمؤمنین نه موږ په تا ایمان راوړو نو څه وشو دا حالت وخت تېرېدل نه سمېدل نه ملګري کېدل نه ایمان راوړو نه عذابونه پرې شروع شو نو لومبی عذاب الله څه وایي فاصبنا علیهم الطوفان راومېلېږل په دې باندې طوفان موږ تاسو عام اصطلاح کې پېژنو سیلۍ ته ویلی شي باران ته ویلی شي د طوفان پرې راغی 7 ورځې مسلسل باران وچلېدو طوفان پرې وچلېدو نو دی څه وشو ستومانه شو چې موسی علیه السلام دلالت ته پرې الله نه سوال وکړ موږ د بني اسرائیل تا سره پرېږدو بس دا تا سره موږ وعده کوو چې د بني اسرائیل به ځان سره کړځي شام ته خو الله پاک نه سوال وکړ چې دا طوفان را باندې بند کړي موسی علیه السلام به دعا وکړله او چې کله به دعا وشوه طوفان به لرې شو نو یو څو ورځې به سم ورو ورو نه به ایمان راوړو مخکې راځي چې نه به ایمان راوړو او نه به چې د موسی علیه السلام ملګري کېدل نو څه چلو شو دویم عذاب پرې راغی والجراده ملخان پرې راغی ملخان الله پاک یو عام موږ تاسو ویلو چې په فصلونو کې څومره ډېر وي زمیندار لکه دوایانې چې یاره تماکو یې راله وخوړل او فصل یې راله تباه کړ هېڅ شی مې ټولې واښې وخوړل بیا چې د الله عذاب بیا به څه کوي نو الله پاک مې ملخان راولېږل نه فصلونه پرېښودل
نه په ونو کې پاڼې پرېښودې نه ولا خوراکونه پرېښودل خو چې څه مخکې له راتلل نو پورې به دې وتل چې په پټي په سر باندې به شروع شو نو بل سر ته به دې وتېدل تش هغه ټانک د فصل پورې یا د ونو پورې چې کوم پړه چې هغه به یې ورسره وخوړه همداسې ملک صفا کړو څو خلکو چې خلک ستومانه شو خلک ستومانه شو چې دا څه عذاب کې مبتلا یو بیا حضرت موسی علیه السلام ته مینت وزاري کوي چې الله سوال وکړه چې الله مو د دې عذاب نه خلاص کړي نو بس د بني اسرائیل ټول ځان سره بوځه موږ پرېږده موږ بني اسرائیل ټول ځان سره د هغې نه پس الله پاک پیدا یو هفته پیدا دا چې کوم عذاب مو دا پرې تېر شو نو دوی سم موسی علیه السلام دعا وکړله بیا هم ایمان نه راوړي څه وخت پس بیا زړه په زړه شو نو دیم نمبر الله پاک وفرمایل والقمله منګوړې ته الله پاک راولېږي او دا خلک وایي منګوړې دا چې ډېرې شي چې په کټ کې دوه درې وي نو سړی ته خوب نشي کولی نو چې بیا د الله عذاب شي دا به څنګه وي نو په انسان کې به په جامو کې بدن نه تلي چیچل به یې کول او دغه رنګ چې نو خو چې کټ ته بدلي او په چیچل ته بدلي نو هغه ټول منګوړې اوبو کې به لا پرتې وي د خوراک په کړو کې به لا پرتې وي نه به دې څه خوړلی شو نه به یې څکلی شو نه به سملاسېدی شو نه به ګرځېدی شو په روانه کې به در پورې ښځې وي دننه به تللې وي جامو کې چکولې به یې لګول خلک بیا تنګ شو موسی علیه السلام ته وایي دا الله ته سوال وکړه په دې منځ کې به موده تېرېدله څه وخت چې عذاب به تېرلی شو نو دی به بیا وسوچېده نو بیا به وي دا خو تا جادو کړی و ته موږ باندې ښه ماهر یې موږ باندې جادو وکړي او موږ باندې نظر رانه بند کړي او بیا به چې دی به سم شو خو ګوره بیا موږ منو نه نو بل عذاب پرې راغی الله فرمایي والضفادع چندخان پرې الله پاک راولېږي نو هغه که اوبه پرتې وي په هغې کې چندخې که د خوراک کړې پرتې وي کټوۍ پرته وه په هغې کې چندخې په کټ کې چندخې په ستانه کې چندخې غور دی خو چې خپه به دې نه شوه کېښودلی او در دې پورې تفاصیر لیکلي دي که چا به د ساه اخیستو دپاره خوله کولاو کړه د خولې ته به عزت ورکړو خلک یې داسې تنګ شوي وو بیا هم بدبخته ایمان یې نه راغی چې ساه یې ته نه شي اخیستی قرآن خو لرې خبره وه عوامو د چندخو نه ساه نه شو اخیستی چې خوله به یې کولولې د چندخې ورکړو د الله عذاب په دې کې هم بیا هم دی څه وکړل توبه یې ونه باسله او سم نه شو د موسی علیه السلام ملګري نه شو نو څه وخت عذاب ترې لرې شو نو بیا ورپسې فرمایي او والدم ورپسې بل عذاب راغی چې هغه وینه وه نو دوی داسې وینه وه چې هر ځای ته به دې کتل په کوم لوښی به پروت دا به د وینې ډک و خو دوی به چې ډېر تږي شو او اوبه څښو خو چې اوبه به پرتې وي لوښو کې به سمې وي خو چې دې خولې له د څنګ راړې نو وینې به شي چې کومه لوښی د ټینکی او هغه ټینکر و که د بني اسرائیلو نه بعد د کیفتیانو اوبه اوړي په بدن باندې ستاسو ټینکی نه وړو او لوښو کې به سمې دمې وي خو چې د ده لاس دمه لاړې وینې به شوې در دې پورې لیکي وي چې د بني اسرائیلو به خولې کې اوبه نیولې وي هغوی به وایي ته خولې کې خپلې اوبه ونیوه خو چې موږ یې د خولې کې راتوی که چې تږي یو څه وخت دومره وخت تېر شو اوبه مو دې څښلې خو چې څنګ به د ده خولې نه لاړې لار به وینه شو د الله عذاب بل تفاصیل لیکلي دي دا چې کوم عذاب د ملکانو چې راغلي وو نو چې د بني اسرائیلي پټۍ به وو هغه به سم ده وو د هغه پوله به سمه وه او چې کوم به د فرعوني وو هغه به خطه وه که به چا په پوله باندې به ډکې وو او نیم به د بني اسرائیلي وو نیم به د قبطي وو نو د ملک به وله نیم واړو د قبطیانو نه او د بني اسرائیلي وو هغه نیم به پاتې شوي وو که چېرې بعضې ټایم به دې وي چې دا ډکې زمونږ دی نو ملک به بس هلته تیار ولاړو راتاو به شي بیا به دا د الله عذاب نو آخري عذاب پې چې کوم راغی نو هغه وینه وه نو هر لوښي کې وینه نه سالن پخولی شو خو چې اوبه به ورچولې دا به وینه کېده یو کوی به بني اسرائیلي به اوکه ورکټه کړه ده هغې کې به صفا اوبه راندې او چې قبطي فرعوني به اوکه ورکټه کړه ده نو د وینو ډکه وه داسې څنګه د الله نظام و څنګه یې چلو دغه رنګې هغوی سره به اوبه سمې وي خو چې د ده لاس نه او د ده خولې نه به تلې نو هغه به وینه کېده نو نه یې سالن پخولی شو نه یې څکلی شوې په عذاب کې مبتلا ستومانه شو به موسی علیه السلام نه راغلل دعا وکړه چې الله د عذاب لرې کړي بني اسرائیل د ځان سره خو زمونږ خو په قهر اخته شوي اوبه کدی نه شو څکلی تاسو خو کینونو په وینه کې کینو او په څښلو نو وینه څکو او څکلی نه شو
الله پاک بیا هم عذاب لري کو ورپسې فرمایي آیات مفصلات دا نښې داسې وي چې دا جادو نه وو بلکې دا د الله د طرف نه یوه نښې وي چې دا خلک پوه شي دا ومني په دې ایمان راړي ستا ملګري شي نو فاستکبرو الله وایي دې ته بیا هم تکبر دا دومره عذابونه پرې رالل دومره معجزې ورته ښکاره کړلې خو فاستکبرو فرعونیانو بیا هم ځان لوی وګڼو د موسی علیه السلام ملګري نه شو وکانو قوم مجرمین او ودی قوم مجرمان دا بدبخت مجرمان او دې بسوي ولما وقع عليهم الرجز کله چې واقع شي په دې باندې عذاب نو قالوا وی بدی یا موسی ادع لنا ای موسی وقړه زموږ دپاره ربک درب الله بما عهد عندك هغه چې تاسو سره وعده کړې ده زموږ لپاره دعا وکړه چې دې شي لئن کشفت عنا الرجز او که دې شي زموږ د عذاب نو لنؤمنن لك پتا ایمان راوړو ولنرسلن معك بني اسرائيل او تاسو د بني اسرائيل په څو چې دی او چې فلما کشفنا عنهم الرجز چې کله الله وی ما ته عذاب بلری کو الى اجل در یو نیټه پورې هم بالغو چې دی باغې ته ورسېدل سوخ بتیر شو نظام یې چې سوجا بدل بیا وعده ماتوله نو بیا ولقد اخذنا او په تحقیق سره غوښتو مونږه ونیولیو مونږه آل فرعون آل د فرعون بالسنین په قحطونو باندې ونقص من الثمرات او په کمی د مالونو باندې فإذا لعلهم يذكرون د دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي فإذا جاءتهم الحسنة کله چې راغی دوی ته کله چې راغله دوی ته نفع قالوا لنا هذه الويل بديلا زمن حق دے وإن تصبهم كتر أرسل البدي سيئة تكليف يطير بموسى بدبخت دے سپیرن گنو موسى علیہ السلام ومن معه او هذا سوک چدا غسرو الا انما طائرهم خبردار بشک بدبخت و بسپیر دیدی عند الله فنزد الله تعالی ولكن اكثرهم لكن اكثر دي لا يعلمون نپويږي وقالوا مهما ويلو بده مهما هر کلا تاتنا به شرع ډېر کرت کراوړې تمنتا من آیت سنخي لتسحرنا بها چې جادو کی من پدې من باندې فما نحن لك بمؤمنين يوم پتا ایمان وروړون کی فارسلنا عليهم الطوفان راولېګ من پدې باندې طوفان تفاسیر لیکلي دي پدې کې داسې مشهور چې دی باندې وبا رااله وبا پیراله او د لومبې طاعون مرض په دې راغلی و دغه سړی مړ دی هغه ځای کې مړ دی خو چې قتل باندې یو په ځای دی مړېدو او طوفان داسې شو چې سم خلک یې ځان سره او لاو کړل والجراد او ملخان والقمل او منګوړي والضفادع او چندخان والدم ویني آیات مفصلات النخي واضحه فاستكبروا فازدلوا كلو تكبروا وكانوا قوم مجرمين او ودي قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز او کله چې واقع شتي باندې عذاب قالوا ويلدي يا موسى ادع لنا اي موسى عليه السلام وغواړه زمونږ دپاره ربک درپلنا بما عهد عندك چې وعده کړی د تا سره لئن کشفت عنا الرجز کچر لري چې زمونږ نه عذاب لنؤمنن لك خامخا من ایمان راوړو پتا باندې ولنرسلن معك او بلیګو مونږ تا سره بني اسرائيل فلما کشفنا هر کله چې لري کو مونږ دینه عذاب الى جلندر یو نیټه پوری هم بالغو چې دی رسیږي غیتا اذا هم ينكسون په دغه وخت کې دی واده ماتي الله دې